اخو د نن سبا د پنځپیرانو خبره خو نه دي دا ګستاخانو بیا ادب خبره خو نه دي ارڅ زما د خدای په ذات قسم چې په حدیث باندې ثابت لیکن دا صفه د حدیثو او د قران خلاف خلق پنځپیران رشم ارڅ په حدیثو په صحیح حدیث باندې ثابت لیکن نه واینا دا بدعت دا حرام دي دا ناروا دي پر حلال شی باندې پر یو روا شی باندې پر جائز شی باندې د حرام حکم لګول د رضی اکثر مولایان د پنځپیرانو اکثر مولایان ترجمه غلطی کوي په قران کې تحریف کوي رسول الله فرمایي من فسر القرآن برأيه فقد کفر کم څوک چې تفسیر د قران په خپل رائے سره وکي دا سړی کافر دی معنی پر طلاق ده په قران پاک کې د اکثر علما چې دي د دې اکثر خلک چې دي په قران پاک کې صفه دروغ ورته وایي صفه د خپل ځان تحریف ورته کوي صفه د خپل ځان خبرې کې اچي صفه د قران پاک د آیاتو تراجم دغه ترجمه غلطی کوي و دا رقم خلقو ته مخ نه دا رقم خلقو په مجلسو کې مرضی دا رقم خلقو په وظیفو کې مرضی دا رقم خلقو په ترجمو کې مرضی دا رقم خلقو په بیانو په تقریرو په مجلسو باندې مخه وځي د دې رقم خلقو په پراډو په دوکو په دروغ باندې مخه وځي ورنه مش بار ویل چې ار وخت مزه دی خلکو و ناس ته په هر مسله کې حاضر ارمان چې دښه نستله په دې کې دونه غیرت وای نست غیرت هم نست کې دروغ هم وای ګوره دا کتابونه لیکلي دي زموږ د فقہ کتابو چې یو څه په قبرستان لذي حالت کې ټول خپلوانو بیا کفلت مخې باک نه لري ورنه که ال د پرېږي پټو نو الله ته بیا مخټي لکه څنګه چې په دنیا کې ستر جن کوي په مر کې هم دا رقم ستر کوي زیارت القبور پر دې باندې خمر الله دا بیانونه کړی ورنه زیارت د شجه د فاره هم جائز دی بلا شک و شبه بلا تردد د شجه د فاره هم جائز دی رد المحتار علمگیری بحر رائق صفا د الفاظ لیکلي دي چې زیارت کده نارینه د فاره کده شجه د فاره ورته جائز دی هیڅ باک نه لري ځکه بدی کې هغه حدیث راغی چې رسول الله فرمایي چې نهایتکم عن زیارت القبور فزوروها رسول الله فرمایي چې اے صحابه کرامو کنارینه اس کشجی ما ته د زیارتو څخه په یو وجه باندې بند کړی واس لہذا وزو ته عام خاص اجازه ته وزارتو ته تاسو خلیص نن کده یو پنځپری لاله څه پښتنه وای کی د پنځپریم لاله پښتنه وای کی چې د شوزو وزارت ته تک څنګه دی و ما کافر سو دی شزه وزارت نه ولې باندې کم کتاب وښنه ته کتاب ولا مال را دې خلکو په دروغ کې مرز صفا سوچ دروغ وای نو دا تر دې پرې چې مړی ویني مړی صفا ویني اوري هم زکه وای دا شجبه په ستر کې اورځي حضرت بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام روزه مبارک ته ورتله نو په داسې کې یو حضرت ابوبکر رضی الله عنه پټو او یو نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل سړی وو حضرت ابوبکر رضی الله عنه دای پلار نو کله چې دا په غټ کې ورکله په لټ مخ باندې ورکله او بیا چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وفات شو هغه دوره پټ شو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه څنګه مبارک ده کله چې هغه ال دفن شو دا حضرت بیشر رضی الله عنه ملډو مبارک شو پدا کې یو نبی علیه الصلاۃ والسلام دفن دی یو حضرت ابوبکر رضی الله عنه دفن دی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دفن دی نو حضرت بیبي عائشه چې د مخ ورتله چې هغه د دې په ملډو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام او حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې پټو نو دا چې ورکله په لس مخ باندې ورتله او بیا چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دوره پټ کړل شو بیا چې کله دا ورتله مخ به پټو بیا ورکله بیا په لس مخ نه ورغی ولې زکه والفخامي یو پلار د پټو او بل می خپل سړی پټو نو زما په لس مخ باندې ورتګ هیڅ باک نه درلودي اوس پر دې سړی پټو چې حضرت عمر فاروق دی اوس په مخ ضرور پټو نو لہذا د زنانو د پاره زیارت القبور
په ټول کتابو د فقه باندې جائز عمل دی لیکن دا دی چې هغه د زیارت د قبرو د لارې د ادب او د خپل پردې د ستر د دې خیال بکوي کچېر ستر نه پرده نه او هغه طریقه د زیارت نه نو بیا د طریقې د دې لپاره حرام دي زیارت قسم دی حرام